اوس زه درته دړه یو خبره وکړم دړه په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته ووی په مکه معظمه چې داسې څه شی راته وښایه دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله عمر کې مې نه ده کړې چا ګالې بېګاله ټکې وویو زما په دې ځای چوف د شپې چې وده شوم یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ چې زه ورغلم ما ته زه ورځه دننه حضور ولاړ چې ورننوتم زما دې په خدای قسم دې غاړې ایستم چې غاړې ایستم اوس زه درته څه ویلی نه شم هغه وخت اوس تېر دی اوس سهار چې ده ته رالم نو مایجي دا ما ته بس غږ به نه کړي او تاسو غوښتل درته میلاو شو تاسو خیال راغی نو په ښایست زما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې به نه دي دغه درس دا د یار په ښایست خبر شوي مونږ د یار په ښایست نه یو خبر ځکه تباه یو غرق یو نم سترګې ښه شی ویني نم غوږونه ښه شی اوري نه په ملک کې درته د آرام او د سکون وخت میلاوي په 45 کاله پاکستان کې تاسو د سکون ورځ ولیده د آرام مو لیده خو چې ټیپر ارزان شي ګوړه ګرانه شي چې ګوړه ګرانه شي ټیپر ګران شي چې باټینګړ ارزان شي توری ګرانې شي چوړه ارزان شي چینی ګران شي په دې قهر اخته یې که نه هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې د خدای اسرم پرېښې ده او د بنده اسره کوئ که تاسو د ابو هریره غوندې شوئ نه به م د وړو پروایي او نه به م د چینو پروایي او نه به م د ماله کله خلک وایي ته وادونو یا روټیانو ته نه ځي ما زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت نه یم که زما پړه کې به م دا تېرېږي چې ما چېرته ښه خوراک وخوړی زما حشر د ابوجهل سره وشي پړه کې طالبګیرۍ زمانه کې مې په 10 کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي سړی وظیفې به مرچکي سره وخوړی او مدرسې ټایم به رانه تېرېدو په منډه به بیا مدرسې ته تلو اوس طالبان هم چې ګورې برګي چرګي به ګرځي چې غوړي کمی په ترکارۍ کې سبا له هړتال کوي خدای په راستی که یو مولا کېږي یو د سکول ماسټران چې جوړېږي مولا کېږي نه که نه ده مولا کېږي نه دا مشران چې مړه شي دا بخاري او ترمیزي او مسلم ابو داود لولو والا به عنقا شي دا دنیا چې پې آباده ده وایي دا ټول قمقل دي دانا چې وي په دنیا غرض نه دا څنګه وي دا داسې ګوره واورئ محمود غزنوي ته یو ښځه راله چې صاحب زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده هندو ویاو وی په ما د رزق حرامي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې ټول هندوستان نه نی اغستی او د سومنات بوت مې کابل ته نی راوړی چې زه روټۍ ونه خورم تیاری وکړو او په هندوستان ورغی چې پې ورغی اسلام دې ته وایي ایمان دې ته وایي دې خو وګورئ مونږ اوس وایو که نه چې په اسلام کې ښځه باچا کېدی شي او که نه شي کېدی او کېدی شي او که نه شي کېدی وایو که نه ځو څوک پکې کوثر نیازي غوندې چې خدای تورو خاورو ته ولېږلو هغه پکې د بلقیس حواله ورکړې وه چې سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس چې وه نو هغه هم بادشاه وه نو دې وجې نه ښځه باچا کېدی شي هلکه زمونږ ښځې او نر یا اجړا سره څه کار نشته خبره واورئ خبره بله ده کولاو غوږونه کولاو بلقیس ته چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام خط هغه مارغه یوړو او په روشندان کې ورننه ایستو په سینه یې ورته کېښو او هغه خط یې پړاو کړو نو هغې کې لیکلي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین واتونی مسلمین بلقیس ته دعوت دا نه ورکړی چې غنم راولېږه جوار راولېږه جاز راولېږه فلانې راولېږه نه انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان الله تعالو علی خبردار چې زور ازمایي را سره ونه کې واتونی مسلمین راشه مسلمانه شه هغې جرنیلان راوغوښت چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام جرنیلان ورته جنګ کو ورځو هلکه ما ویلې ورځو پی
لکه دا پاکستان کله چغه وایي کنه چې وځو په آرام کښېنئ. ما ستاسو په کشمیر ورتلم لیدلی دي، په آرام کښېنئ. ما ستاسو په بنګال لیدم ورتللی دي چې درې درې ښکاری غول یو یو کړي دي. بنګال چا کټ کړی ما لیدلی دي. ما مخکې به د تورې خبرې نه کوم. وځو بلقیس بادشاه وه، هغې خبره واورئ. دا خطر لیگون که به یا پیغمبری یا به بادشاہی. که بادشاہی توفه و ډالۍ ورلیگو راضی بشي او چپ بشي، که پیغمبری نو بیا د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي. ٹھیک شو؟ بیا د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي. چې توفه و ډالۍ ورولېږل هغه واپس کړه. چې ما ورته خط کې لیکلي چې واتوني مسلمین، راشه او مسلمانه. بلقیس په خپله را روانه شو. چې را روانه شو سلیمان علیه السلام ورته دائیں بائیں د پیریانو دیوانو استقبال درولی و، په تخت ور سره کېناستن. وایي څه؟ قالت رب انی ظلمت نفسی، خدایا ما دا دومره موده چې ستا بغیر د بل چا عبادت کړی، ما په ځان ظلم کړی. واسلمت مع سلیمان، اوس مې په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو، لیکن د یارې نه لله رب العالمین، خدایا تا د پاره مې ایمان ته راوړی. د بلقیس بادشاه شوې کوم ځای کې وه، هغه خو په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو او هغه خپل ټوله بادشاهي او سلطنت 12 جنگي جرنیلانو ته لاندې او ور یو جرنیل لاندې 1 لک جنگي فوج و. هغه بادشاه شوې کوم ځای وه. زما عزیزانو دا دعا کوئ کہ خدا پردم ساتھی اس نشتا. او الہی آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے. زباں پہ دل کا ہے غل، اسلام 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 اسلام. خبر نہیں چې دا اسلام کم ځای کې دی او کم ځای نه را روان دی. دوی دا اسلام وایي څه شي ته، دوی څه ته وایي؟ زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. پجب اسلام اسلام او پسرونو کی د کفر بازارونه لگی دلی دی، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. وَإِذَا غَدَ رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې ولار به په پیغمبر پسې او ترخ کې به بوتان نیولي. مونږ هغه یو سړی لیونی شوی دی، یو 3 جمعې مخکې ما یو ټکی کړی، ما وی مانا دیگر مولا ما ته خلک وایي مانا زما دې د خدای په ذات قسمی چې په من سپیم خري مانا. دا زما الفاظ نه دي، دا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی و تبارک چا ورته خط لیکلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں. نو دے ورته لکھی کہ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ ان کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا. ملمنگنا خوشبیم خلی اس دابل اواورے مونږ ټول سړی ښکارو کنه سړی وای که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم. وای په ایمان د خرا عادتونه مونږ کې شته کنه. زمونږ د هلکانو ته ګوره چې په لارې ځي لتې وایي، لکه خر چې غویه مشي کنه تیزونه مچي او لتې م وایي. ټیک شو؟ ما ته وګورئ د شپو عادتونه مونږ کې شته کنه. چاته به دې څه ویلي هم نه درپسې بغاځي. د پیشو عادتونه را کې شته کنه، ټوله شپه غلې کوو. ٹھیک شو؟ د خنزیر عادت را کې شته کنه.
د خنزیر په ټولو پلیتو سیزونو کې زیات پلیت ولې دی چې د ده کومه ښځه او بل خنزیر ورسره جوړه شي نو دی پې ژبه وایي او صفا کوي چې تا ډېر ښه کار وکړو چې زما ښځې ته نږدې راغی. وایي ستا ټول پاکستان داسې دی که نه دی؟ دا دغسې چې کړي اجتماع ته راغلي بزرګان خدای خبره دا دغسې سچ انتظامیې ورته خواستې چې روټۍ دی ته لاړ شي هلته ډېر تکلیف دی. روټۍ بالکل ونه خورئ خدایم خوار که دا همیشه ما باندې دا اعتراض دی چې دا روټۍ خلک په شوق خدایم چپ بانک چې وشي بیا به روټۍ خورئ. دا ګوره راشئ په صدر کې آرمي سټیډیم کې درته وښیم ټوله شپه پکې د ښځو بازار لګېدلی. راشئ د شپې په صدر کې په ښار کې په سړکو رشکې او ټیکسي موټرې د ښځو د عصمت فروشۍ لین پکې لګېدلی چې کومه خره دې خوښه یې پکې کېنوئ او بوځئ. نن د خنزیر نسل په مونږ کې شته که نشته؟ دې خوا وګورئ ما یو خپل بزرګ ته وی چې ته چې وایې چې اسلام قرنا فی بیوتکنا قرنا دا د چا حکم دی؟ قرنا دلته چې تاڼې له ورشي تاڼې له او صدر ټریفک خلاف ورزي دې کړې مرزا داسې چل کړي ستاسو ورشي مرزا صاحب السلام علیکم چلی تا نړه بوټو قانون دې لاس کې واغستو. اوس دلته مرزا سره د چا قانون دی؟ د چا؟ د لارډ میکالې د انګریز قانون دی. لا پاتې چا یو ګل والا پکې راشي په پناه په خدای ده چې لا دوه ګله یې لګول چې لا درې لګول او پالخ ته درته لاسم ووایي داسې چې ځان ته لوی ټیسمار خان وی ځان وروسته دې څوک ټینګېدی نه شي. ولی تا د انګریز د قانون خلاف ورزي کړې ده یو مرزا ته جواب نشي ورکولی. نن ستا په ملک کې د قرآن غوندې عظیم کلام خلاف ورزي کېږي لګیا. قرنا کلیر کټ آرډر دی د خدای. قرنا فی بیوتکنا ښځې دې په کور کې کینی خبردار چې بارو نزي خبردار بلکې په کور کې بم په زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بار پردی سړی وانه. زما په کور کې دا څوک نه مني چې د بجلیګر مولا په کور کې به ټلویزیون څنګه نه یا ریډیو بنئ یا ټلیفون بنئ دا څوک نه مني. ما پسې دا ښځو پسې زه ډرامې کوم نو ښار کې را پسې خلک وایي چې انکو کې وایي چې ایډیټیاں دي کالج پڑھ دیاں داسې وایي چې د ده لوڼم کالج کې سبق وایي. راشئ که زما لور په پیلي جماعت کې ناسته چا ثابته کړه په پیلي کې ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم دا ډوکو امیل په غاړه کې اچوم که ما لور په پیلي جماعت کې کېنوي. که زما کور ته په غلطۍ ټلویزیون راننوتی ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم که ریډیو را کوئ ټلیفون مې ولې نه دی لګولی حالانکې ما غوندې سړي ته لږ ضروري زیات دی ځکه مې نه دی لګولی چې کور کې که زه یا زما زوی نه نو ښځې به یې اوچتئ چې زما د ښځې اواز هم پردی سړی وانه حالانکې زه افریدی یم مونږ افریدي سطرونه مترونه دومره نه کوو په دره کې خو پېښور کې ما داسې ټیټ پوزیشن ساتلی تاسو خیال راغی ټلویزیون مستقله سینما ده که نه ده چا کره چې ټي وي شته لاس اوچت کوي وګوره ګیري والا اوچت خدای راته په تخته وشرمولی دې خوا وګوره ټلویزیون مستقله سینما ده بلکې د هغې نه زیات لعنت دی زیات دې وخت کې خو بیا ډېر زیات د جمعې په شپه د سپینګیرو به تازه اودس وکړو چې بزرګه شپه ده چې په اودس کې اوده شمه
نن په پاکستان کې د جمعې شپه لویه د ډمتوب شپی د ویسیارونو شپی د بلو پرنټونو شپی د ټلویزیون د ډرامو شپوي نو زه څه وایم چې ما نه څوک تپوس وکړي زه وایم هر ګناه ہے کہ کنی در شب یدین بکل ہر گناہ کے کلی در شب یدین بکل تاکہ صدر نشینان جہنم باشی و یرا گناہ چکے د جمعے پشپے کوا چې د دوزخیانو صدر خو یې کنه بیختی دا چلته هم لوی سړی نو زه چې چرته پیښ شم نو ځان نه خو شیخ نه جوړم کنه چې دا ټي وي بند کړي بیا د حرامیان سړی پورې خان دي دا ډېر حرامي خلک دی نو اوسم ورته وګورم نو په هغه اډورټایزمنټ چې کیږي نه جنکای چې تر شي کای دا څه کنه په ایمانه وایي ها دا بیا شونډه چې سره کی دا چې زما خزا او زما لور او زما انګور ګوري ابدانو چې ما یې ختم داسې راځي کنه وای دا زما شونډم داسې وای وکنه نن هر کور دم خانه ده حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی دا دومره لوی سړی ولی زما په خدای قسم دی که زه د خاورې په سترګو کې واچوم د خاورې خپل سترګې د دې قابل نه ګڼم دا ولې دومره لوی سړی ځکه چې د داسې حسن لیدلی و هغه حسن سره رابطه او تعلق جوړو چې دا د دنیا حسنونه ورته هېڅ ښکاره کړي